اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. رونو دوستانو مونږ او تاسو بلکې ټول انسانیت کامیابی الله تعالی پوره دین کې خي کچاري مونږ او تاسو ټول په تبلیغ کار کې ولګیدو او لاړو پکې نو الله تعالی احکامات وزده کړو، نبی علیہ السلام سنت طریقې وزده کړو. اوس چې کوم د سره له څوک آرام او آرام نه یي، حلال او حلال نه یي، سره له حلال او حرام څو پیژني نه. نو هر یو سړی په غلا کې دی پټېدو کې چې چا د پاکستان خزانه لوټ کړې ده، بالکل به جهنم لځي. چې څوک یې ملګری او حمایتي هغه به ورسره جهنم لځي. چې چا رشوتونه اخیستي، چا سود کړی، چا پردی ځمکې لاندې کړي، چا چې کوم دی پردی روپۍ لاندې کړي، دا خلک به هم جهنم لځي. او چې څوک یې ملګري جهنم لبځي، او چې څوک یې حمایت کوي جهنم لبځي ورسره. ته خپ سړي باندې پوه شې دا غل بچی او غلا یې کړې او د غل حمایت ته که بالکل به جهنم لبځي، چې په هر شکل کې یې کړې وه. ځکه چې نبي علیه السلام په یو جنګ کې چې کوم دی یو وړکی اصحابي و، نبي علیه السلام خدمتونه به یې کړه. نو شهید شو اصحابه کرام وایي چې اوس به جنت کې تاوږي. نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې زه ورته په خپلو سترګو ګورم چې په جهنم کې جهنم کې تاوږي، ځکه چې بیت المال نه یو څادر پټ کړی و. پجلیګر مولای چې په یا پیسه کې به جهنم لځي، چې یا پیسه پټه کړې وه مسلمان هغه بالکل جهنم لبځي. نبی علیه السلام بل حدیث شریف مفهوم دی چې یو سړی د الله په لار کې شهید شو، بیا را ژوندی شو، بیا شهید شو، بیا را ژوندی شو، بیا شهید شو، بیا را ژوندی شو، د باندې مسلمان حق بالکل به جهنم لځي، جنت بوی به ونیني. بل یو حدیث شریف د نبی علیه السلام دی چې که څوک په ناروا په ځمکه باندې قسم وکړي یا په روپو باندې، نو په ده باندې جنت همیشه به آرام شو، جنت په هغه جهنم په واجب شو په دغه کس باندې. چې مونږ او تاسو آرام نه ځان وساتو، ځکه چې حقوق الله د ځمکې نه د اسمانه پورې ګناه وکړه الله تعالی یې په توبه معاف کوي، خو د بنیادم حق د انسان حق په توبه هم نه معاف کېږي. په خیراتو چې ټول پاکستان مې خیر سیالاني کا چې لاړ شي 50 کاله په خانه کعبه کې غوږونه راوباسي چې مسلمان حق راوالی او جهنم له وبکېځي. بالکل چې کوم دی الله تعالی یې نه معاف کوي. الله تعالی په قرآن پاک کې فیصله کړې او دې پاره یې کړې ده چې که وایي چې ما الله په توبه باندې پردی حق معاف کوي، بیا به لوټ مار په دنیا کې نه خطا وایي. او دې پاره چې الله فیصله کړې په قرآن کې چې د مسلمان حق نه ورته معاف کومه. بیا د منافق کې به څلور نښې چې اول نښه دا به وي چې درواغجن به وي، دروغ به وي. دویمه نښه به په منافق کې دا وي چې وعده خلاف به وي، دوکهباز به وي. دریم نمبر نښه به دا وي چې خیانتګر به وي، غل به وي، غلا به که. او څلورمه نښه به پکې دا وي چې کنځلې به که او هغه بد اخلاقه به وي. او معاشرې خلک به نفرت ترکه، ځکه چې بد اخلاقۍ په وجه باندې دا منافق نښي. او منافق به د چینیانو او روسیانو نه په لاندې طبقه کې، منافق چې و هغه به د کافرو نه لاندې درجه کې په جهنم کې. والسلام.